د غازی کربلا علمدار د کربلا عظمت واجینا دغه اعلی مرتبه واجینا مدغه ورځ ټول شو عباس منصوبه کړی دی ویلا ټول شهدا خو لسم ریزی شوي دي خو دا ورځ هم عباس ځکه منصوبه دی چې عباس بیل مقام دی دا مقام ما ورته نه دی ورکړی دا مقام اهل بیت ورکړی دی مولا حسین د عباس ښکلې روغتانه ځکه خیمو ته نه راوړه زما که عباس نه بیله مقبره جوړه شي عباس ته د استقلال نظیر کولو حسین نه غوښتو چې عباس هم گنج شهدا کې دفن شي دا مقام اهل بیت و صلوات مقدسه ورکړی دی د عباس موږ موضوع توحید ولنن عباس عظمت وجنا موضوع دروم نن صرف عباس نه غواړم رئیس وکړم اگرچه دغه صلوات مقدسه و عملی زندگی عین توحید ده زه موضوع نواته نه یم بیا هم توحید کې یم د عباس زندگی بینواله یعنی عین توحید بینواله ده دغه عظیم دومره بلند بالا مقام څو د حاصل شو یوه واجه انشاءالله ورسته عرض کوم څه واجه اولې ښیم څه د عباس منزلت چی دی تاسو د عباس مقام و منزلت ډېر اورېدلی دی خو د یوه طرف ته شاید تاسو کمه ننداره کړي شاید کم اورېدلی وي هغه د میړني عباس زیارتنامه دی زیارت ډېر مهم دی ډېر مهم دی ایمو فکر کې تشیع کې زیارت هر چی نه باندې حیثیت لري هر چی نه باندې همدا وجه دی څه کله موږ اهل بیت یو څه کله امامانو زیارت کوئ بیا عامو الفاظو سیما کوئ کوم موږ درته یو همدغو صحیح کوئ ځکه مولا حسین زیارتنامه وارده شوي دی امامانو موږ ته ویلي دي هر یو امام بله بیان شوي دی خو څه کوم امامان نه دي څه څوک امامان نه دي هغه ته مو امام زاده نه یعنې امام زوی وي امام المساوي خو امام نه وي دې ته مو امام زاده نه امام زادهو کې صرف دوه شخصیات دي سو دوی په متعلق ویلي دي عام الفاظو کې زیارت ما کوئ کوم الفاظ مو درته وایو دغو صحیح زیارت وکړئ هغو شخصیاتو نه یو شخصیات ورمنه بیبي معصومه سلام الله علیها دی اخت الرضا د خراسان بادشاه ګران خور څه مولا امام رضا ویله چې ما خور زیارت کوئ بیا دا شانتې زیارت وکړئ زیارت معصور د امام نه نقل دی دویم شخصیت هغه د میړني ابوالفضل العباس دی ایسه د عباس عام الفاظو کې زیارت ما کوئ شپږم امام چې کومه زیارتنامه عباس ته ویلي دی شپږم مولا لاړو د عباس زیارت یې وکړو بیا عباس داسې الفاظو کې زیارت وکړو که چیرې چوک دی خبرې نه خبر نه وي چې عباس امام نه دی توجه مو ماته دی که چیرې چوک دی خبرې نه بېخبره وي چې عباس امام دی او که نه و دا زیارتنامه پړو کې نه هغه ته به یقین شي چې عباس خو امام و دومره عظمت الفاظو ته شپږم امام بیان کړي دي والله قسم په ما خدای دی د حیرانتۍ والا الفاظ دي دا د زه نه یم زه خو عامې وړوکې طالب علم یم ما حیثیت نشته مرجع عظیم قدر نه مو اورېدلي دي مرجع عظیم قدر عباس ته کوم الفاظ استعمال دي که چیرې عباس نه چوک خبر نه وي چې دا امام دی خلک به شک وکړي که عباس مخ لکه امام دی څه د الفاظ دي سلام الله و ملائکته عباس تا باندې د خدای سلام کوي ان الله یصلون علی النبی و ملائکته
سلام الله عباس تانی د خدای سلام کوي و ملائکته المقربین و تا باندې د مقرب فرشتي سلام کوي. خدای و فرشتي یو نبی باندې سلام کوي، یو عباس باندې سلام کوي. و جمیع انبیائه و د خدای ټول انبیا عباس تا باندې سلام کوي. د جملو تخلق نندرا وکړه څومره درندې جملې دي. ټول انبیا عباس تا سلام ته رسي، تا سلام کوي. والصدیقین صدیقین د تا سلام کوي. وجمیع الشهداء و ټول شهدا د تا سلام کوي. شهدا مقام خو تاسو ته پاته دی که نه څه کوم مقام دی؟ څلورم اولاد عیسی ان للعباس منزلة یخبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة. عیسی د شهدا هغه مقام و منزلت دی چې څومره کائنات کې چوک ویلي نه دي. ټوله به د شهدا منزلت غبطه وخوري، رشک وخوري. و به عیسی خدایه شهدا ته د دومره اعلی مقام ورکړی دی، دومره بلند مقام د ورکړی دی. اواز کې ګنجال لږ سیخ که خل نه پیږي. دومره بلند و بالا مقام د شهدا ته ورکړی دی چې د عام خلکو عقولونه، عام خلکو عقلونه به هغه مقام بلند وي نه برسېږي. اما بیا همدغه ټول شهدا بیا عباس ته حیران دي. عباس مقام باندې به غبطه خوري، رشک بخوري. شپږم اولاد صرف اندی پورې نه دی، شپږم اولاد یې چې تا باندې سلام کوي. والزاکیات الصالحات ټول حلال زده به عباس تا ته سلام کوي. پس ثابته شوه چې څوک عباس ته ناست دي، عباس ته سلام کوي، حلال زده دی. که عباس نه نفرت دی، که عباس ری نه لګېږي، تا ځانه ګیله مه کوي، مور نه ګیله وکړي. نطفې کې فرق دی. درود وای محمد وال محمد باندې. ګون جوړ کړی دی، ګون څوک د پیږي نه کړه. بیا د مولایي دغه پورې جملې بیا لږ څه عقل ته راتللو، بیا څه لږ چونکې د علي زوی د عباس بیا لږ څه انسان په پیدلو خو د لاندې جملې کې واوره شو. دغه ځای کې انسان بیا عقل کار نه کوي چې د عباس منزلت چی دی. شپږم مولایي لعن الله من قتلک، خدایه لعنت وکړي د عباس قاتل باندې. ولعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات، ماتره عباسه خدای لعنت وکړه هغو چا باندې چې تا و فرات اوبو منځ کې حایل راغلل، ته یې فرات اوبو ته نه پرېښلې. بله جمله دا د معرفت جمله دی. ولعن الله من جهل حقک واستخف بحرمتک، د ما ګرانه تره عباسه خدای هغو چا باندې هم لعنت وکړه چې ته عباس یې نه وې پېژندلی. اوس لږ مقام خو وکسه، لږ منزلات خو وکسه. یو د امام معرفت واجب دی، شپږم اولاد یې عباس معرفت یا واجب دی. که عباس معرفت نه کو حاصل، لعنت د خدای لعنتو کې راغلی. لعن الله من جهل حقک، مګرانه تره هغ چا باندې خدای لعنت وکړه چې تا حق یې نه وپېژندلو، تا معرفت یې نه کو حاصل. واستخف بحرمتک، تا حرمت یې پامال کړلو. دغه جملې د شپږم اولاد د زیارت جملې دا ډېر بلند مقام دا شوه د عباس ثابتوي، ډېر بلند مقام. دا میړنی عباس څه میړنی و، د میړنی و باندې دامه کېږي. دا میړنی عباس څه کله نه پیدا شوی دی. شهادت پورې عباس فقط اور فقط یو ادب ورکې و، یو احترام ورکې و چې حسین ته یې همیشه د ادب زنګنونه والي دي.
همیشه د پاره حسین ته د ادب زنګونونه والی دي. هیڅ دغه خپل روغ عباس د میړانه عباس د څلورو کالو وړوکی عباس و څلورو کالو بچی وي مغسې تازه خبرې زده کړې وي. هیڅ د څلورو کالو عباس و بني هاشم کې یو چوک مشر ورته راغللو غږ یې ورباندې وکړو عباس زویه لږ راشه. هیڅ کله عباس ورته راغلو هغه ته انګور یوه غونچه ویر کړله زه دغه انګور وخوره. اما عباس انګور واخیستلو خوري دي نه چېرته روان شولو. پښتنه یې ته نه وکړه عباس زویه انګور مو تا پاره دیر کوڅتې وخوري چېرته روانې ورته کا زه د حسین خونې ته روان یم. زویا عباس مو انګور تا پاره دیر کړله ورته کا ته نه یې خبر څو پورې زه حسین ته زه ناست نه وم څو پورې ما حسین ته ویر کړي نه وي څو پورې د حسین ته ناول فرمایش نه وي کړي عباس یې خوړی نه شي. بیا د بله د ادب جمله واوره. هیڅ کله عباس د حسین خونې ته رننوتلو هیڅ په زنګانو حسین ته کېناستلو ادب سره. دا د عباس زندګۍ روټین و څه حسین ته به په زنګانو کېناستلو. مولا حسین عباس نه دوش کاله مشر و یو خو مشرتوب لحاظ او یو بله واجبات سورسته انشاءالله یایم. هیڅ په زنګانو کېناستلو هیڅ مولا وړو ګوتو سره مولا حسین ته انګور ویر کړل. ما جانانه آقا حسینه دغه انګور مو تا پوره راوړلي دي. هیڅ مولا حسین یوه دانه ته نه بېله کړله عباس ته ویر کړله ما ګرانه وروره تی وخوره. اوس ادب واوره. ما ګرانه آقا حسینه عباس به مړ شي خو تا نه مخکې به کار ونه کي. کیدای نشي ممکن نه دی. عزیزان گرامی قدر دغ میړني عباس 14 کاله زندگی خپل میړني پلار علي سره تېره کړله. چې کله علي شهیدېدلو عباس عمر 14 کاله و. خو مولا 3 جنګونه خپل زندگی کې کړي دي عباس لیدلی دي. یوه جنګ کې هم مولا عباس ته د جنګ اجازات نه دی ورکړی. جنګ نهروان و جنگ جمل و عباس به ډېر ویله ما میړني پلاره ما ته جنګ اجازات راکړه اما مولا علي به جنګ اجازات نه ورکولو نه ورکولو. توجه ما څه دی که نه وړونو اواز به صحیح رسیږي که نه. خو مولای کائنات دغه دنیا ته فقط یو جلک د عباس د شجاعت د عباس د میړنتو خیلی دی. توجه به ما څه کوئ زه د نه معافي غواړم معذرات نه غواړم لمنه مه نسم څه توجه هم ورسره. مولای کائنات دغه دنیا ته فقط یو جلک د عباس خیلی دی. د عباس میړنتوب جلک د عباس د شجاعت جلک د عباس یوه کرشمه خیلی دی. مولا علی عباس جنگ ته نه دی پرخلی. مولا علی جنگ اجازات نه دی ورکړی. خو سفین میدان کې سفین وخت کې سفین مرحله تاسو ته پاته سفین جنگ ټولو نه اوږد جنګ و 18 میاشتې یو نیم کال جنګ و. اس دغه جنگ کې معاویه فوج د علي فوج باندې اوبه بند کړلې. وشوه څه کله اوبه یې بند کړلې د علي فوج څه کله ډېر تږی شو نو بیا علي سترګې حسین ته تو کړلې ما ګرانه زویه حسینه اوبه ته راخلاصې که. نو تاسو ته حوال نه پاته دی تاسو ته معلوم دی څه چېرته حسین هلته عباس. حسین سره عباس خي طرف ته ودرېدلو فرات باندې حمله وکړله فرات یې قبضه کړلو مفصله د هغه نه بینام وروسته بیا عرض کوم. هېڅ کله یې دغه فرات قبضه کړلو اوبه عباس و حسین کنټرول کې راغللې. دغه د علي خیلخانه دی دغه د حسین کریم خیلخانه دی دوی اوبه هغوی لښکر پاره هم ازادې کړلې. هغه نه بعد اس مولای کائنات ولاړ دی صفونه د جنگ والا تیار شوي دي هم لښکر د ماویه والا تیار دی هم فوج د علي تیار دی.
اس دې ټایم کې لښکر ماویه طرف لږ تجاوز وکړلو. اس دې ټایم کې مولا څو کسان واستال خو شهیدان شول. وشوه مولای کائنات یو عجیبه کار وکړو، څه یې وکړلو؟ هېڅ مولا خپله خویلې راواخیسته، عباس باندې په سر کړله. خپل خط یې راواخیستلو، عباس باندې واچولو. عباس ځواني ډېره وړه وه. هېڅ هغه نه بعد یې څه وکړلو؟ عباس باندې نقاب وویلو، ورته وویلی ما ګرانه زویه وشوه اوس یوه کرشمه وښیه د شجاعت، وشوه اوس دنیا ته یو جلک وښیه. هېڅ کله عباس روان شولو، عباس مخ باندې نقاب دی، د خنو طرف ته لاړلو. عباس حمله وکړله. د خنو سوچ وکړو، زما خیال که علي راوتی دی. ټول ورځ ته فرار اختیار کړلو، ټوله پته خلې شول، ټولو فرار اختیار کړلو. عباس میدان کې بیله ودرېدلو، واس یې ودرولو، زین یې رزور کړلو، غږ یې وکړلو هل من مبارز، آیا چوک شته څه دغه واړه عباس سره مقابلې ته راوځي؟ یې څه کله سترګې وغړولې، چوک د نه راوځي، ټول خاموش دي. ماویه سترګې تاو کړلې ابو شعصا ته. ابو شعصا هغه کس و څه زرو کسانو سره جنګېدلو، زرو کسانو ته یې شکست ورکولو. ماویه د ورته وایي ابو شعصا زه د دغه بچي سترګو نه ډارېږم. ابو شعصا هېڅوک نشي ورتللی. ابو شعصا ته مخکې شه. ابو شعصا یایي ای ماویه زه د زرو کسانو ته شکست ورکوم، ته مې یوه وړه بچي ته استوې. ابو شعصا دی یایي ما اووه بچي دي، اووه زامن مې دي، هغه به واستوم. اول زوی واستولو، واصل یې درک شولو. دویم یې واستولو، واصل یې جهنم شولو. اووه زامن یې ورته جهنم ته ورسول. اخر ابو شعصا جلال مقام کې، شجاعت مقام کې راغللو. دغه ځای کې عباس هم شجاعت کې دی. هېڅ کله ابو شعصا میدان ته ورې شولو، معاویه فوج کې هلهله راغلله، تکبیر اوازونه راغلل، څه اوس به شکست میلویږي. علي فوج ټوله ورسته شولو، دعاانو ته یې لسونه وچات کړل. هېڅ یو وارې جنګ شروع شولو، تورې وپړکېدلې، تورو پړکا وه، ګرد و غبار وچات شولو. یورې ګرد و غبار وچاتوله وه، یورې عباس علي په شانتې ګزار وکړلو، مرحب په شانتې دوه نیمه کړلو. کله ګرد و غبار ودرېدلو، سترګې وغړولې د علي، ښکلې رخفاش سترګې غړولې. څه عباس وړوکی عباس واس علي فوج طرف ته راتاو کړلو، سترګې د غړوي څه دوو ټوکړو کې ابو شعصا پروت دی. اس عباس دې وخت کې ښکلې روغې امامې نه توجه هم ماته یوډنو. اس عباس ښکلې روغې امامې نه څو تور ویښته په مخ باندې پرشان شوي وو. اس څو ویښته یې پرشان وو. دغه ټایمه پورې د علي فوج ډېر نه و پېژندلی څه دا نوجوان چوک دی. اس علي ته زنګنونه وویله مو ګرانه مولا دا چوک دستولی دی. هغه کس هغه زرو کسانو ته شکست ورکوو، دی واصل جهنم کړ، دا چوک دی. اس عباس ته یورې علي اشاره وکړه ما ګرانه زویه ورو ورو راشه. اس کله عباس په خیال قدمونه اخیستل، یورې علي ویله هذا قمر بني هاشم، دا د بني هاشم میاشت عباس دی. عباس ډېر حسین و، ډېر حسین و. که عام خونې کې چاته د میاشتې لقب میلاو شي څه د دروغ غټه خبره نه دی، خو که هغه خاندان کې چاته د میاشتې لقب میلاو شي څه هغه خاندان اول نه اول څه اخره پورې د حسن و جمال کمال کې دي. کله هغه ته د میاشتې لقب میلاو شي واقعا څه بیا ډېر عباس ډېر حسین و. عزیزان گرامی ایسا د عباس مولای کائنات ته روغ و مولای کائنات په شان د شبیه خو یو شي شباهت یې ډېر زیات و. هغه د عباس سترګې وې. اس عباس سترګې علي سره ډېرې میل وې دي، خو به خو علي ته د عباس سترګې لاړې وې.
تاسو ته پاته دی تاسو د علي سترګو تعریف اورېدلی دی هېڅ کله علي به جلال مقام کې راغلی که نه جنګ کې به هېڅ کله مولا علیه السلام شجاعت کې راغلی د علي سترګې به سرې شولې هېڅ کله علي سترګې سرې بیا چا جرأت و بیا چا کې طاقت و څه هغه د علي سترګو مقابله وکړي بیا علي سترګو مقابله چا نشوه کوی همداسې سترګې د عباس وي ځکه معاویه ابوشعصا ته ویله ابوشعصا زه د دغه نوجوان سترګو نه ډارېږم دا د علي سترګې وي د مولای کائنات هغه شباهت عباس سترګو کې کامل شی و مکمل شی و مطلق شی و نیم خبر د جمله وایم یا نه اندا وجوه څه کله فرات نه عباس وفا شو هر چا ویله څو پرې د عباس سترګې سلیمې دي عباس ته نشو ورتلی مشو ته ورسېدې دا میړني عباس 14 کالو عمر کې و جنگ سفین کې دغه مقام و منزلت بیا موندو و زه ته راځم د فرات والا څه کومه مو تاسو ته عرض وکړو څه رستی یم هېڅ کله نن ورېځه وه د نن ورېځه نن په شانتې ورېځه کربلا کې هېڅ شمه راغلو امریسا ته د یې څه تا څه بندوبست د کړی دی څه تیاري دې کړي دی سبا خو جنګ کېدونکی دی سبا خو قتل و غارت کېدونکی دی څه تیاري د کړي دی څومره سادو ته څه تیاري کوونکی دی مو څو کسان دي یا نه مو دومره ستر لښکر دی لا بلا څو کسان دي څه شمر دوته یې خو د اردو باندې لعنت وکړه څه شمر دوته یې څه خیالاتو کې څه تخیلات یې شوی څه عجیبه فکرونه ده کوي ان فیهم بطل لو اراده لیفنیکم من اولکم الی آخرکم څه تخیلاتی شی څه خیالاتو کې تا ته پاته نشته دوی کې یو داسې جوان موجود دی دوی کې یو داسې کس موجود دی که هغه د حملې اراده وکړي که هغه ته خو اجازات میلاو شو اول نه ونیسه اخره پورې به ختم کړي مالون عمر سادو دی څه تا ته څه پاته دی چا نه دی آیو تکو ابوالفضل العباس نه دی آیو تکو تا ته څه پاته دی او تکو ما د دې یوه کرشمه سفین کې لیدلی دی سفین کې څنګه څه کله مو فرات باندې راغللو فرات کې مو سترګې غړولې څه ډېرې جنازې پرتې وي سرونه اوسې نشته تانې پرتې دي سرونه یې نشته دي چا پوښتنه وکړه اسماویان پوښتنه وکړه چا داسې عجیبه غوندې کې شجاعانه انداز کې جنګ کړی دی څه ټول یې ختم کړي دي هېڅوک نه دي پاتې دا چوک و دومره بهادر دومره شجاع چوک راغلی و فرات باندې حمله کړې وه څه چا ورته وویله څه دا فرات باندې حمله کوونکی عباس و عباس ته مقابلې کې څه چوک راشي بیا هغه سر تانې سره وفا نه دی کړي عمر سعد څه خیال ده کوي ما د دیو جلک سفین کې لیدلی دی عباس څخه دا شجاع دی دغه شجاعت مولای کائنات علی نه ورثې کې ورته میلاو مولای کائنات نه ورثې کې ورته میلاو همدغه عزیزان گرامی قدر همدغه د نم ورځ مازدیګر و لسم شپه زه کله ورنږدې شوله تخنو فوج حسین خیمو ته ورنږدې شو شور شول ورغلا شوله کله حسین سترګې واړولې د دخنو فوج د ورو پر ورنږدې کېږي یو مولا حسین سترګې مبارک سترګې میړني ورور ته تاو کړلې ارکب بنفسي انت یا اخي ما میړني وروره ایما نفس ایما جان تا نه قربان شه عباس ته که د دومره ټول مقام و منزلت میلاو دی دا صرف اور صرف ایوی وجې نه هغه وجه دا وه چې عباس خپل وخت امام خپل دور امام اطاعت کې و عباس امام مولا حسین و که نه مولا حسین تاسو ولیدل چې مولا حسین سره عباس څه خلته مؤدب و اندغه آداب وجې نه اندغه اطاعت وجې نه اندغه احترام وجې نه عباس دې مقام ته ورسېدو ته لږ اندازه ولګه چې زمانې وخت امام تا ته صرف دومره لږ تبسم وکړي هم که چیرې مو
ډیر ګناهګار پست که چیرې موږ ته مولا یو تبسم وکړي، موږ تاسو جانان مولا موږ ته سر معمولي غوندې کې یو تبسم وکړي، موږ ته دا تبسم دنیا و ما فیها هر چی نه بهتر دی، هر چی نه موږ ته افضل دی. عباس ته خپل وخت امام دغو الفاظو کې خطاب وکړي: ما سیلی وي تا نه قربان شه. حسین امام دی، حسین عباس باندې حجت دی، حسین عباس باندې امام دی. بیا هم یعنی زه به الفاظ لږ بدل کوم، زه به داسې وایم څه عباس تا باندې د وخت امام قربان شه. څومره عظمت دی د عباس، څومره مرتبه دی د عباس. ما عباس وروره لږ لاړ شه وکسه د دېخنه د څه غواړي. هېڅ عباس راغللو، عمر سعد لښکر سره ودرېدلو، سترګې د غړوي څه هغو ملاعینو حملې اراده وه. ایسه دې ټایم کې عباس سره زهیر بن قین و حبیب بزرګوار هم وو. دغه د حسین ښکلي روغ اصحاب و، اوس دوی حسین سره ډېر مخلص وو، ډېر خلوص وو ورته دوی زړو کې. ایسه دغه دوه شخصیات ودرېدل، زخفاش ته نصیحت وکړي. عباس راغللو، عباس ایسې یوه لکیره تا وکړله، تورې وبسله، تورې سې یوه لکیره وویله ورته کا څو پورې څه زه نه وم راغلی، خبردار دې لکیرې نه یو قدم نه رانه شو. عباس راغلو حسین ته: ما ګران آقا حسینه، دښنه د حملې اراده دی، د جنګ اراده دی. یو شجاع میړنی انسان وي، هغه هیڅ کله نشي برداشت کولی څه دښنه نه مهلت وغواړي. هغه همیشه دپاره توک کې ناست وي څه کله زه دښنه باندې حمله وکړم. اما حسین ورته ویله: ما ګرانه وروره عباسه، لاړ شه لږ مهلت وغواړه، موږ ته یوې شپې مهلت راکړي. عباس دپاره دا ډېره سخته وه، اما چونکې د وخت امام حکم و، حسین حکم و، عباس د حسین حکم ته دوه لاسونه په ټټر باندې کېښلل، لاړلو. چې کله لاړلو هغوی ته ویله څه نن شپې موږ ته مهلت راکړه. هغوی واپس شول. اصل مطلب مدغځي سره دی. چې کله واپس راتللو زهیر ورته وایي: لږ عباسه ما سره بېله راشه. چې کله یو سیر ته بېله کړلو، زهیر ورته کا: عباسه ته به خبر یې تا مور ام البنین ورمنې بیبي سره د تا پلار علي چي پوره واده کړی و. د زهیر خلوص څرګندوي. دا حضرت زهیر مخلصانه یو مشوره دی. حضرت زهیر تازه شیعه شوی و. دا د حضرت زهیر مولا حسین پورې زړه خوږېدلو. ورته کا: دې پوره د تا ګرانې مور ام البنین سره مولا علي واده کړی و، څه ته یې نن ورځې پوره علي غوښتې وې. یا عباس، حسین بېله پرې نږدوي. اس یو خدا خبره وه، اس یورې اس د عباس علي په شان د سترګې سرې شولې. جلال کې راغللو، مینې سره وره، مینې سره وره. د عباس متهم د هېڅ ملامت نه کوم، د عباس شجاعت مقام دی. ما د یو عباس مصایب نه دی شروع کړي، ما د عباس متهم یو نه دی شروع کړی، زه د عباس شجاعت بیانوم. دغه د ایتا مینه د میړني سره، په خپله میړني وایي میړني سره مانده مینه دی، ځکه د میړنتوب نشو برداشت کوه. اس یورې عباس علي په شان دې سترګې سرې شولې. یورې څه د واس والا جلابې را زور کړلو، زین باندې عباس خپې ټینګې کړلې. روایت جمله دی څه د واس زین وشلېدلو. یورې عباس ویله: یا زهیر اتشجعنی فی مثل هذا اليوم. ای زهیر ته ما ته نن په شانتې ورځې شجاعت راکوې. زهیر ته ما نن په شانتې ورځې بهادري تانه راکوې. ما تا ته حسین نه قسم وي، لږ حسین ته لاړ شه، لږ مورور حسینه ما ته اجازات راواخله. ته بیا سترګې غړوه، څه دغه د کوفې دولو سره مو دا لښکر ونه جنګولو، بیا ما ته عباس نه مه یایه.
ځوانتوب ما ته ما یادونه ظاهر عباس هسیان زړه کې ډېر سوی دی نه علي جنګ اجازات را کړی و نه د حسین جنګ اجازات را کوي خیمې رانې ولوړولې جنګ اجازات یې نه راکړو ته لږ اجازات راواخله اس د عباس شجاعت کی شیخ کاظم عذری بزرگار زد سوٹ گیا دا عباس لگ شجاعت نور بینام ٹک دی تامین عباس را دیر دینے شی برداشت کیا خسوٹ کیا بینام اس شیخ کاظم عذری بزرگار ایوہ قصیدہ ہوئیلا دیر عظیم مرجع ایوہ قصیدہ ہوئیلا صاحب جواہر یو دیر عظیم علام مجتہد و عالم تیر شہد ساقی کتابون مدرسے کی پڑھواوی گی اغای سزد خپل کتاب صاحب جواهر کتاب ټول ثواب تیار یم شیخ کاظم عذری تویر کوم خو شیخ کاظم عذری د یوه قصیده څه لیکلي دي دغه ثواب ماته راکړي هغه قصیدې کې چې لیکلي دي د یو ټکي د ده هغې قصیدې کې داسې لیکلي دي شیخ کاظم عذری بزرګار یا من ابوالفضل العباس استجار بالهدی اس لسم وریزا آغا وریزا و سکومی وریزی باندی عباس تا وشو حسین یا پنایولا اس کل دام مصرائی ویلا خیمان شو پشیمان شو صدامت ویلا حسین دا وقت امام و حسین حجات و عباسی معموم و عباسی غلام و دامت ویلا خیمان شو اس شپی ٹیمی خوب ولیدلو خوب کی مولا حسین ولیدلو و تکو شیخ کاظم عذری خیمانی گا ماڑی رخکلی جملہ دوینی دے شیخ کاظم عذری دا جملہ مو پزڑو والے کی دلا واقعاً انداز شونتے ہو شیخ کاظم عذری لسم ریزی وشو موہم عباس تا پنویو للا انداوا جوا سو حسین دیئی عباسا سو پوری تا زنداوی ایمو اٹول استرگی خوبیولی وی ایمو ڈاڈاو اما دیکھنو استرگی ویخی وی سو حسین عباس لوڑنو وشو بیا دیکھنو ڈاڈا خوبنا شروع کرن وشو بیا خیمو کی چو خوب نہ دیکھنے دانا مریض دے اٹول با حجتو نہ روڑنی وی زڑکم با مردو نوی یو علم دے اغا دید سما مولا خوب ما مولا کشف و مرکشفی کی ولی دلو لخ داو روی سا عباس را دمو تاسو جنان مولا سمرمینه دے مو تاسو زمانی خکلی حجات سمرمینه دے سمراو سا عباس را یو عجبا الفات دے دا طولو امامانو مخصوصا دمو تاسو زمانی مولا غالیم دی سمسترگی غڑوالی مولا تا خطونه پرته دی زرق دیر خطونه دی آر یو خاطر اوخلی پڑو دی کی سیر تا دی کیک دیوی اس دغو خطونو کی زن خطونه دسی دی سم مولا دی ٹینگ محچی کی بیا دی ویسترگی پسی ہوئی بیا دی بلسترگی پسی ہوئی بیا دی زون سرت سانگ تا نیک دی زنگا نو باندی کیک دی اس زم مولا تا رغلا مولا دی چی خطونه دی دا چه دی و تکا دا آغا خطونه دی سا امام زادگانو طرف تا ایمو المسیح و ایمو زمنو سغا مختلف قسم تیمو سره منصوب دي اس هغوی ته چوک توسل راوړي دا خاطو په شکل کې مو ته رسی زه هغوی توسل پر راکوم دا کوم مولود دي کې ځنه خطونه د سترګو پسې ولګوي ځنه خطونه د بالکل ټینګ ماچې کې دا کو دا هغه خطونه دي چې عباس توسل کړی نن عباس توسل وکړو مولا باندې ډیر ګران دي دا توسل حاجتونه برولې حاجتونه زړه کې ونی سوی وشو آخری یو کرامات بینو باستے گنو علامہ شیخ جعفر شستری بزرگوار دی سزد عباس حرام کی نوست و میڈانی عباس حرام کی نوست مستر کی غڑاوالی یو جوان راغللو
جوان سره کاټ کې یوه زړه بوډا ښځه هم وه، هغه یې بیماره رمزوري حالات کې حاجتونه وشوه، اوس ټوله ونیسوی. عباس حرام ته یې راوستله. د عباس حرام زري سره یې څانګ ته هغې ښځې کاټ کېښللو، عباس پنجو کې ګوتې کېښللې. دا که مېړنیه ما دنیا کې دغې مور نه علاوه هېڅ څه نشته دي. مېړنیه نن مو مور تا ته راوستی دی. مېړنیه یې ما مور ته شفا ورکړي. شیخ جعفر شستري بزرګوار دی څه زه راغللم، ما سترګې وغړولې هغه کاټ کې یوه شوه، هغې اخري لمحات و، جنګدان حالات کې وه. زما ورته ویله لاړ شه وشوه غسل و کفن بندوباس ورته وکړه، دې کې هېڅ نه دي پاتې. ایس یورې هغه غذاب څه سترګې ما ته اردا کړلې، ورته که ویلې زه چا ته راغلی یم. عام بیماران خو هر څوک به ښه کي، زه چا دار ته راغلی یم. ایڅ زه سیټ ته کېناستلم، ایڅ ما سترګې غړولې، ایڅ یورې دغه جوان جذباتو کې راغللو، جرأت انداز کې، بېادبانه انداز کې ویله عباسه که وشوه ما مور ته شفا نه ورکوي، وشوه ګیلې ته نجاف ته ورځم، وشوه ګیله د نجاف مولا ته وړم. ایڅ دا خبره یې وکړله، غصې حالات کې حرام نه ووتلو، لاړو روان شولو. ایڅ لاړو حرام نه، هغه کاټ کې مور بېله اندسې پرېښله، دا لاړو ووتلو. ایڅ کله ووتلو، ما لږې وروسته سترګې غړولې، کاټ په خورولو شولو. څه لږ وخت نور تېرېدلو، سترګې مې غړولې، کاټ کې هغه سپین ساري هغه زړه ښځه کېناستله. عباس درته حاجتونه راوړوي، چا به بیماری وي، چا به مشکلات وي، خو یو سوال زه درنه وکړم، ټولو نه مننه نه سوم. نن عباس نه خپل حاجتونه غواړو وغواړوئ، خپل مشکلات غواړو وغواړو، خو یو حاجات ورسره دا ضرور ونیسوئ څه خدایه کال ته دغه ورځې د مولا ظهور سره یې مو متصلې کړي. شوه مو ته مولا راولي یا عباس. شیخ جعفر شستري بزرګوار دی، هېڅ ما سترګې غړولې، هغه سپین ساري ښځه کاټ کې کېناسته. لږ وخت تېرېدلو، هغه جوان په منډو منډو حرام ته داخل شولو، بیړې بیړې سره راغللو. هېڅ ما سترګې ورته کو، ای جوان څه دوا کړل، څه دوا کړل، څه مور ته د شفا میلاو شوه، هېڅ ما ته د یی تا خو ویله څه غسل و کفن بندوباس ورته وکړه. عباس ما پیژندلی دی، ورته کو نه وش دا راته وایه څه وده کړل څه. هېڅ کله زه روان شوم نجاف ته که نه، وشوه ما عباس ګیله مېړني علي ته وړله. مېړنی او ګیلې ته مېړنی ورته کېږي. هېڅ ما وشوه مېړني علي ته څه ګیله وړله، هېڅ لیارې کې ما ته یو سپور راغللو. ما ته د یې څه چېرته روان یې، ورته کو زه د عباس شکایت سې نجاف ته روان یم. ورته کو ویلې شکایت کوي، ورته کو مور ما عباس ته راوستی دی، شفا د نه ورکوي. ورته کو تا مور ته شفا میلاو دی، واپس ټون شه. ورته کو نه ویلې واپس شوم، دومره مزال مو وکړلو که ما مور ته شفا نه وي میلاو. ورته کو مه خفه کېږه، راشه ما سره اوس باندې کښېنه، زه د ورسوم کربلا ته، که مور ته د شفا نه وي میلاو بیا به د پخپله مېړني علي ته راورسوم. هېڅ کله دا خبره یې وکړله، ما ویله خو صحیح دی. هېڅ کله یو وار یې زه واس ته رانږدې شولم، واس قد ډېر بلند و. هېڅ ما ورته ویله لږ لاس راکړه، څه واس باندې کښېنم. هېڅ یو وار یې درته ای جوان لاسونه مو وړې بیبي نه قربان کړي دي. حسین ته راغلو. عباس سوار حسین ته راغلو، مګرانه آقا حسینه
اکبر شهید شو ما ته د جنگ اجازات نه راکو قاسم شهید شو جنگ اجازات نه راکو وشوا وړه وړه بچیانو محمد شهیدان شول وړې وړې جنازې مو ولیدې جنگ اجازات نه راکوي څه یې وکړلو عباس ژړو حالات کې خیمو څخه څنګ ته ناست دی یورې ننداره وکړله څه وړه بیبي وې خیمې ته نوتله یو وچ مشک یې راواخیستلو وچ مشک یې په خورولو کړلو ورته که وړو سیدانو مه خفه کېږئ مشک یې به اوبه وي زه به یې دیر کوم خو مشک یې اوبه نه وي هېڅ دغه وچ مشک یې راوړلو عباس ته یې وښیلو ما مېړنیه کاکا ته زنده زه تږی یم ایسه یورې څه وکړو مېړني یو عجیبه کار وکړو څه وړه بلبل یې کود کې راواخیستله وړه بلبل یې کود کې راواخیسته وچ مشکه یې هم راواخیستلو ایسه کله راغللو حسین ته ودرېدلو ایسه کله حسین دا منظر ولیدلو که نه مینې مینې سره ایسه کله دا منظر یې ولیدلو که نه څه کاکا عباس را وړه بیبي کود کې دی ورسره وچ مشکه یې دی د روایات جملې دي معافي نه غواړم زماني مولانا یم معافي غواړم ما معاف کو ورمن زهرا نه یم معافي غواړم د روایات جملې دي فبان الانكسار في وجه الحسين فبان الانكسار في وجه الحسين عليه السلام ایسه یور ایسه کله حسین دا منظر ولیدلو توجه ما سره وړلو ایسه کله حسین دا منظر ولیدلو ایسه یور د حسین مخ رنگ متغیر شو غږ یې وکړلو عباسه وشوه اوس زه داسې سفارش راوړلی دی زه نشم دستلی خو عباسه یو لاس کې مشک واخله بل لاس کې علم واخله بل لاس کې نشان واخله عباس روان شولو مینې سره د عباس ورېزه دی مینې سره واره ایسه عباس روان شولو ایسه ورمله بیبي زینب ته عباس یې وایي قدم ته سترګې غړوي وړه بیبي ودرېدله وړه بیبي ټوله سیدان یې ځان سره ودرول ایسه سیدان یې کله ودرول که نه ایسه سیدانو ته د یوه جمله کوي او سیدانو دغه نشان د کس وي دا د ما مېړني نشان دی خفه کېږئ ما اوس به نږدې وخت کې وشوی ما مېړنی فرات مې قبضه ولګوي 4 زره لښکر ته یې شکست ورکړو عباس فرات ته ورسېدو عباس تږی دی اوس یې تږی دی څه کله عباس فرات ته منځ ته ورسېدلو یورې هر چوک څه اوبو ته ودرېږي خپل مخ ورته برېښي که نه هر چوک اوبو ته ودرېږي خپل مخ ورته برېښي د روایات جمله دی ایسه عباس اوبو ته ودرېدلو یورې د وړې ساه کې ناست شانډې ولیدې عباسه دا خو انصاف نه دی څه ته اوبه وشي کې وړې بلبلې شانډې وچې دي ازادارو ایسه نشان کله ایسه نشان ته وړو سیدانو سترګې غړولې نشان ته سترګې غړولې ملامت منه کوه د عباس مینه دی ایسه نشان ته وړو سیدانو سترګې غړولې ایسه وړه بیبي دی یای سیدانو ما خفه کېږئ وشوه اوس به اوبه وچې کئ نشان د واپس راځي وشوه یو وخت داسې راغللو